subs- أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوژي موږ شروع کړی ده او پای کې موږ چپټر نمبر 3 هغه نوم دی بایوډایورسټي او ویډیو نمبر چې دی هغه 94 دی. بیسیکلی بایوډایورسټي کې بیا موږ ټاپک ته رسیدلی یو باینومیل نومنکلیچر. باینومیل نومنکلیچر موږ بیسیکلی وایو ساینټیفیک نیم آف سپیشي. د هر سپیشي چې دی یو ساینسي نوم وي او دا ساینسي نوم په ټوله دنیا کې به استعمالیږي. نن ټاپک چې دی هغه امپورټنس آف باینومیل نومنکلیچر په 9 کلاس کې 3rd چپټر کې دا ټاپک دی. امپورټنس وایي بیسیکلی اهمیت ته ولې اهم دی. باینومیل نومنکلیچر د دې امپورټنس دی، د دې اهمیت دی، دا ولې اهم دی. سو وجوهات ورکړي دي، شپږ وجوهات یې هغه لږ ایکسپلین کوو. د باینومیل نومنکلیچر ما ویډیو نمبر 93 کې 93 کې بیان کړی. دا یو ساینسي نوم دی د هر جاندار، او دا ساینسي نوم چې دی په 2 ورډز به لیکو. یو ته موږ دا 2 ورډز په یو 2 ګروپ نه رالو، یو ته موږ سپیشي وایو او بل ته موږ جینس وایو. دې نه به دا نوم رالو. خو اوس چې دی د دې امپورټنس دي، څه وجوهات دي. وجوهات په وجه د دې باینومیل نومنکلیچر څه اهم دي. فرست وجه دا ده چې باینومیل نومنکلیچر چې دی دا په ټوله دنیا کې به موږ استعمالو سنګل نیم. فرست چې دی اټ از ا سنګل او نوم به صحیح scientific name is used for the whole world. first importance دا دی، first وجه دا ده ولې دا اهم دی. یو سنگل نیم دی د جاندارو او په ټوله دنیا کې به داسې کېږي یوز کېږي. جاپان کې به یوز کېږي، امریکا کې به یوز کېږي، پاکستان کې به یوز کېږي او عرب ټوله دنیا کې به هر جاندار یو ساینسي نوم دی. فار ایگزامپل دلته ما لیکلي هوموسپین. نو هوموسپین زه انګریز ته ووایم هغه پې پوهېږي. هوموسپین بیسیکلی انسان ته وایو. که چاینیز ته وایو هغه هم پې پوهېږي، که امریکای والا ته وایي هغه هم پې پوهېږي، عرب والا ته وایي. هوموسپین په ټوله دنیا کې به یو سنګل نیم استعمالیږي د یو جاندار. فار ایگزامپل انسان ته هوموسپین وایي. نو فرست یوزز دا دی چې موږ دا به ساینټیفیک نیم استعمالو سنګل، د هر جاندار پر یو سنګل ساینټیفیک نیم وي. دویم دا دی چې اټ از سمپلیفایز the study of species وایي جاندار ته. یو جاندار د دې سټډي کول دا څه کوي؟ دا آسان کوي، دې ته وایي سمپلیفای. سیکنډ دا ده دا ساینټیفیک نیم چې دی دا سټډي کول دا ډېر زیات ایزي دی ایز کمپیر ټو منګه آرډینري نوم والو، منګه د هر لینګویج زبان نوم والو هغه ډیفیکلټ دي. خو دا ساینسي نوم چې دی دا څه دی د هر جاندار لپاره سټډي کول لپاره صحیح دی. فار ایگزامپل هوموسپین څومره آسان نوم دی، خو موږ یو هوموسپین په انسان یاد کو، دا پښتو کې شو. که اردو کې موږ آدمی یاد کو، په انګلیش کې هیومن یاد کو، په عربي کې انس دی. دا زده کول څومره ګران دي. یو ټکی دی، یو ورډ دی هوموسپین. دا سټډي کول څومره ایزي دي as compared to no language کې دا از د کول دا ګران دي. فار ایگزامپل افریقي لینګویج کې به څه وایي، دا رشیا لینګویج کې به څه وایي، چاینیز کې به څه وایي، انسان ته څه وایي. دا سټډي کول څومره ګران دي. بس هوموسپین ټول لینګویج کې داسې دی، ایزي دی. تھرډ یوزز دا دی هر یو ساینټیفیک نوم چې دی هغه په 2 ورډز مشتمل دی. دا 2 ورډز چې دي یو ته موږ جنیریک group نه موږ راغسته. جنیریک گروپ څه ته وایي؟ The generic name is common in all of the species and specific name is not common. ٹھیک شو. third importance دا دی چې څومره ساینټیفیک نوم دی 2 ورډز دی. یو جنیریک نه راغسته. اوس مطلب دا دی
هر جاندار مل خپل ګروپ ته فار ایگزامپل انسان نه وځي انسان پس کې راځي په انیملز کې راځي پلانټ او فنجای او بیکټیریا کې نه راځي انیمل کې راځي نو ځکه دې ته موږ کینډم انیمیلیا ټول کې غټ کینډم دی ګروپ ته د دې کم ګروپ نه برالو د دې سیکنډ لاس او لاس نه رالو دا غي نه پس بیا دوه ګروپ دي یو فایلم یو ته ریډ کی هډي ولا وایو او بل ته ریډ کی هډي غیر ریډ کی هډي وایو د ملاوډو کې سره او د ناملاوډو کې نه بغیر مونږ دا انسان کم نه راوستو د ملاوډو کې نه راوستو بیا د ملاوډو کې والا جاندار چې دی هغه سو دي پنځه دي سب فرندې دي سو رنګ نه والا دي سمایان دي او سچ دی هغه امفیبینز دي او انسان پس کې راغله میمل کې راغله ځکه د خپل بچی پیدا کوي بغیر د انډو نه څنګه انډې چې دی نور جاندار انډو نه پیدا کوي دا روغ پیدا کوي مطلب دارې دا بیا موږ کینډم نه رالو فایلم نه رالو کلاس نه نه رالو آرډر نه رالو دا بلکې دا جینس نه رالو او سپیشي نه رالو جینس او سپیشي دا د ګروپونو نومونه د هر جاندار دې کې چې کوم جینس ګروپ نوم ته وایو جنریک وایو فار ایگزامپل هومو دا جنریک نوم چې دا په ټول جاندارو کې په دې قسم نه ګروپ کې جانداري دا کامن بوي او پیسیفیک نوم چې دا به کامن نه وي فار ایگزامپل دلته ما ایگزامپل ورکړی کیټ لیپټ ټایګر درې جانداري کیټ وای منګه پیشو ته وای لیپټ پیشو پړانګ ته وای او ټایګر ته وای دا اوس درې جاندار دي د دې ساينټیفیک نوم دی فیلس ډومېسټیکا فیلس لیو فیلس ټیګرس اوس د دې درې وانه جاندار چې دي د دې فرست نوم چې دی دا جنریک دی دا د جینس ګروپ نه موږ راغستی دی درې وانه کې دا کامن دي وګوره کیټ کې وګورئ فیلس لیپټ کې وګورئ فیلس ټایګر کې وګورئ فیلس درې وانه چې کم یو فرست ورډ دی جنریک دا کامن دی او سیکنډ ورډ چې دی هغه سپیشي دی پیسیفیک دی د سپیشي نه راغستی ډومېسټیکا لیو ټیګر دا درې نه ډفرنس دی ولې ډفرنس دی د دې د څه کریکټر دا یو بل نه جدا دي هغه اناټومي کریکټر دی هغه فیزیولوژي کریکټر دی هغه امبریولوژي کریکټر دی څه کریکټر دی دا جدا دي خو فیلس کې ټول کریکټر یو رنګي دي مطلب د فیلس منګه د کم ګروپ نه راغسته د جاندار د جینس نه راغسته جنریک نوم چې کامن دی او پیسیفیک نوم دا ډیفرنس دی دا دریم امپورټنت دی سلورم This scientific name is more definite and more precise than the ordinary name. سلورم دا وایي دا څومره ساينټیفیک نوم چې دی دا ډیر زیات څه دی ډیفینیټ دی ډیفینیشن د دې کیږي واضح کیږي او پریسایز چې دی د دې ایکسپلینیشن کیږي واضح پریسایز وایي واضح ته وایي ډیفینیټ وایي ایکسپلینیشن ته مطلب د دې نور هم ایکسپلینیشن فار ایگزامپل فیلس دی او دا وګوره د فیلس چې دی دا خپل واضح کیږي د دې ایکسپلینیشن کیږي ټیک ده او دارنګه چې کم آرډینری نیم دی فار ایگزامپل عام لینګویج دی پښتو کې موږ پیشو وته وایو اردو کې وته کیټ وایو په انګلیش کې وته کیټ وایو اردو کې وته بلی وایو په ساينسي نوم فیلس ډومېسټیکا فیلس ډومېسټیکا د دې ډیفینیشن هم کیږي او دا واضح دی د دې واضح هم کیږي as compared to ordinary language کم یو دی ordinary language عام زبان دی په هر زبان کې هر جاندار خپل نوم دی مطلب 4 نمبر اهم دا دی د ساينټیفیک نیم د دې مورم ډیفینیشن کیږي او مورم د دې ایکسپلینیشن کیږي ایکسپلینیشن لپاره ټکی چې ورکړي هغه پریسایز دی پنځم نمبر اهم امپورټنس پوینټس دا دی چې being generally Latin and Greek they have a universal acceptance of all people of the world. Being a Latin, Latini او Greek د دې مطلب دا دی د دې کې چې کوم فرست ورډ دی جنریک دا جنریک ورډ به موږ همیشه د لیټن زبان نه رالو او ډومېسټیک د گریک نه رالو د بل زبان نه نشو راستو ځکه دا دوه زبان چې دی دا ټول دنیا لپاره یونیورسل اکسپټ ان قابل قبول دی
بایولوژیست دي، زالوجیست دي او باټنیست دي یا پینټالوجیست دي. څومره دا وایي چې ستاسو چې کم جنریک نیم دی دا فس څنګه هومو دا به تاسو د لیټن ورډ نه رالی یا د ګریک ورډ نه رالی ځکه دا ټوله دنیا کې څه دی ایکسیپټیبل دی قابل قبول دی. ایکسیپټ مینس قابل قبول او یونیورسل مینس ټوله دنیا کې دا زبان چې دی ټوله دنیا والا دا ایکسیپټیبل کړی دا قبول کړی دا کم یو دا جنریک. دویم نوم چې دی دا د هر زبان نه راغستی شي. فار ایگزامپل د پښتو نه راغستی شي، اردو نه راغستی شي، انګلیش نه راغستی شي، چاینیز نه راغستی شي، هر زبان نه. دا سیکنډ نوم چې دی سپیسیفیک نوم چې دی دا د هر زبان نه راغستی شي. خو د فرست نوم چې دی دا مونږه لیټن نه رالو دا هغه ګروپ چې کوم هغه جینس دی او یا د هغې نه یا به د ګریک نه رالو دې نه. ځکه وجه ولې وښوله وجه دا یې وښوله چې دا قابل قبول دی ټوله دنیا دا قابل قبول کړی ده. دا شو زموږ سره 5م نمبر امپارټنس. 6م نمبر امپارټنس زه داسې لیکم چې دا نوم چې دی د مینس ساینټیفیک نیم انډیکیټ دوه ریلیشن ښیي جنریک and evolutionary relationship between یا among them. مطلب دا دی دا دوه ریلیشنشپ ښیي په جسه کې جاندار چې دی هغه زموږ سره دوه ریلیشن ښیي. کم یو ریلیشن یو جنیټک ورته وایي، دویم ایولوشنري ارتقا ورته وایي. مطلب دا دی اوس موږ فیلس ډومیسټیکا، فیلس لیو، فیلس ټیګرس. دا فیلس کیټ شو او یا لیپډ شو ټایګرس دي کې جنیټیکلی یو بل سره ریلیشن ښیي، معنی د جین په وجه کروموسوم په وجه دا ریلیشن ښیي. او دیم ایولوشنري د دو اباو اجداد فار ایگزامپل دا درې نسل چې دی د دو اباو اجداد چې دی کم نه دا پیدا شوي دي د دو ابا اجداد دا به څه هغو ته تعلق ښیي. فار ایگزامپل دا کم یو د دو اباو اجدادو دا به یو نسل نه چې دی څنګه انسان وایي انسان به د منکي نه چې دی دا څه شوی د انسان چې دی د تعلق دی ورسره ایولوشنري ته وایي ارتقا مطلب اباو اجداد. او جنریک وایي جینس ته وایي، جنیټک وایي، کروموسوم وایي. دا ریلیشنشپ ښیي په دې نومونه کې. مطلب فیلس ډومیسټیکا، فایلس لیو سره جینیټیکلی ریلیشنشپ هم دی او ارتقائی طور پر هم د دوی دواړه یو بل سره ریلیشن. دارنګې فیلس لیو، فیلس ټیګرس دا یو جینیټیکلی ریلیشنشپ ښیي تعلق ښیي او دارنګې زموږ سره څه ښیي ایولوشنر ښیي. نن موږ کوم ټاپک کور کو امپارټنس آف باینومل نومنکلیچر. باینومل نومنکلیچر ولې اهم دی بایولوژي کې، ولې د امپارټنس دی د دې وجوهاتو شپږ وجوهاتو. فرست دا یو سنگل نیم استعمالو په ټوله دنیا کې. سیکنډ د دې سټډي کول دا نمونه زده کول دا ایزی دی ایز کمپیر ټو د اورډینری لینګویج کې زده کول. فار ایگزامپل چاینیز کې انسان ته سوی هغه سټډي کول ډېر ګران دي. دا سمپل نوم دی. تھرډ چې دی دې کې هر نوم دوه ورډز باندې مشتمل دی او دا دوه ورډز د دوه ګروپو نه برالو، یو ته موږ جینس وایو او بل ته سپیش وایو. د جنریک نیم چې دی د ټولو جاندار یو رنګ به وي او پیسیفیک نیم چې دی دا به مختلفي څه وجوهات داره دي کې به څه کرکټر یو بل نه ډفرنس وي. څلورم کرکټر موږ دا ووایي چې دا ساینټیفیک نیم چې دی دا د دې نورم ډیفینیشن کیږي او دا نورم واضح کیږي ایز کمپیر ټو اورډینری نیم. فار ایگزامپل بلی، اوس بلی په اردو کې وایو، اوس د دې بلی چې د ډیفینیشن په اردو زبان کې کول دا ډېر ګران دي یا دا نور ایکسپلین کول دا ډېر ګران دي. خو فیلس ډومیسټیکا د دې ایکسپلینیشن کول په دا ډېر ایزی دي. 5م نمبر موږ وایي په دې کې موږ دوه لینګویج به استعمالو، یو لیټن یو ګریک د جنریک نوم لپاره. د پیسیفیک لپاره موږ هر یو لینګویج استعمالو، پښتو هم استعمالولی شو، اردو هم استعمالو شو. خو دې کې دا سیکنډ ورډ چې دی هغه به موږ د هر نوم زبان نه رالو، خو دا فرست نوم چې دی هغې ته موږ جنریک وایو دا به موږ د دوه یا لیټن نه یا ګریک نه. وجه څه ده د دې معنی ټولو دنیا لپاره قابل قبول دی. او شپږم موږ امپارټنس دا ووایي چې دې کې ریلیشنشپ ښیي تعلق ښیي جاندار یو بل کې تعلق ښیي جنیټیکلی او ایولوشنري. دا یو څو امپارټنس و باینومل نومنکلیچر کې. انشاءاللہ په 95 کې موږ وایو کنزرویشن آف بایوډایورسټي. بایوډایورسټي د دې کنزرویشن څه مطلب دی،
د دې تحفظ به څنګه کوو انشاءالله به بل ویډیو کې وایي هغې پورې اجازه راکړئ خداحافظ